الله الرحمن الرحیم. تاسو ته پته ده چې سترې د راونده به د هر یو کس دا خواهش وي چې د خپل ځناور زه په خپله باندې ذبح کړم. تاسو خواهش تا که نه؟ لیکن دته ذبح صحیح طریقہ نه ورسي، صحیح طریقہ نه ہوتا مولما. زه تاسو ته مختصره صحیح طریقہ ښایي چې د ذبح ارسونه صحیح طریقہ سره انګېدو. به په ذبح شو ټوټل سلیر رګینه دي. څه دي؟ سلیر رګینه دي. دوه رګینه چې کوم دي هغه د وینې ول دي. څه ول دي؟ او یوه چې کومه دو مریې دو خروک وله هغې ته خروک ول نالیې ویایي. او یوه چې کومه دو د سې ول نالیې دو. څه ول دو؟ ټول څه شله؟ دوه یې څه ول شله؟ او یو سې ول نالیې شله، بله بس دغه سلیرې کټ کول دي. به تو ذبح وشوه. ٹھیک شله که نه؟ او که چېرې داسې وشول چې په دغه سلیرې شي د درې کټ کټ چې کیم درې یا وي بیا یې تو ذبح وشوه، بیا د ذبح صحیح ده. زه په دغه تصویر شی ته ښایو چې هغه وینې رګینه کیم دي، خروکل رګینه کیم دي او هغه سیول رګینه کیم دي. دغه رګ وینه د سیره یو دا رګ ده، ورپسې د بل رګ وینش کې د غټ سیره دا دوه د وینې رګینه دي. د څه وینې رګینه دي؟ وینې رګینه دي. ورپسې د پوست دغه شین د شی وینه دغه هغه دغه خروک چې دی په تېراوي دغه ته ویل کېږي خوراک کینالي. ٹھیک شه؟ دی کومه نالي ده؟ ورپسې دغه وینه دغه سره نمونه دغه هغه د هغه نالي ده هغه چې دی سه په اوبو سی په تېرایي. सांस की नाली उसको कहा जाता है. सो तब यही सांस की नाली. ایس یوه دا خبره زده که چې کله دا سلیر یا په دغه سلیر شه د درې کاټ کړله بس ایس یې پرېږده وه. که د ځناور ودرېد یا که نه بیا یې تو ذبح صحیح ده. ټیک شله؟ ټیک شله که نه؟ ایس هغې نه بعد د چړو د اغوستله کله دوغدۍ ته ورپېروئ، کله دوغدۍ ته ورپېروئ، کله دوغدۍ ته ورپېروئ. په دا شی ځناور ته تکلیف رسېږي. دا تغذیب د ځناورې ده. لہذا چې څرنګه انسان ته تکلیف ورکول حرام دي دغه رنګه ځناور چې کوم دغه ته تکلیف ورکول څه دي؟ هغې ته تکلیف ورکول حرام دي. بس دا سلیر سره کاټ شله یا درې کاټ شله تو څه وشله؟ ذبح دی وشوه.